نن سبا په ټیک ټاک ځان له یو فتنه ده یهودو دغه فتنه راویستې ده او مسلمان او بالخصوص پښتون قوم ډېر زیات ګمراه کړو دغه ټیک ټاک. زه د ټولو خبره نه کوم، ټیک ټاک کې الحمدلله زمونږ دیني طبقه علما کرام هم شته چې هغوی پکې خپل کار روان کړی دی، خو ټیک ټاک کوم چې دغې ډمانو ته حواله شوی دی، کوم چې پکې دغه نامنهاده مسلمانان چې په نوم خو ځان ته مسلمانان او پښتانه وایي خو په حقیقت کې نه ورکې پښتو شته نه ورکې ایمان شته دی. دغې ټیک ټاک والاو ته زما نن دغه ویډیو ده، ټیک ټاک دا ځان له فتنه ده یهودو راویستې ده، خو دغه څومره فتنې که هغه د فیسبوک په شکل کې دي، که هغه د یوټیوب په شکل کې دي، که هغه د وټساپ او دغې بلاګانو کې د ټیک ټاک چې څومره فتنې دا ټولو یهودو راویستې دي، خو مسلمان ته پکار دی چې دی پکې خپل کار خپل دین اسلام مخکې بوځي. خو زه ډېر په افسوس سره دا خبره کوم چې مسلمان نن خپل کار پرېښی دی. فتنه د یهودو ده، مسلمان ته پکار دی چې دی پکې خپل اسلام پروموټ کړي، خپل دین، خپل قرآن او خپل علما کرام پکې پروموټ کړي. یهودو ته دا پیغام ورکول پکار دی چې ستاسو راوستلې فتنه، ستاسو راوړې فتنه په هغې کې موږ الحمدلله لګیا یو خپل اسلام پروموټ کوو، خپل اسلام مخکې بوځو. خو مسلمان ډېر په افسوس سره مسلمان نن خپل اسلام، خپله پښتو، خپل ایمان پرېښی دی. مسلمان او زما مسلمانانې خویندې دا ټولې دغې فتنو ګمراه کړي. نن سبا ته ټیک ټاک وګوره، هلکانو پکې ځان نه څه جوړ کړي دي، ښځو پکې ځان نه څه جوړ کړي دي. زه د نورو خبره نه کوم، د خپلو پښتنو خبره کوم. زما پښتنې خویندې میندې نن سبا ته وګوره ټیک ټاک کې چې هغوی څه کوي، په کمره کې ناست ځان ته موبایل کېږدي او ډانس کوي لګیا یي. شرم پکار دی دغې مسلمانانو ته. خو وخت په وخت په دغه ټیک ټاک کې یو فتنه نه یو فتنه را پیدا کېږي. نن سبا په دغه ټیک ټاک کې چې کومه فتنه راوتې ده، تاسو کې د اکثر خلکو کتلې وي چې د رزق څومره بې عزتي کېږي په دغه ټیک ټاک کې. د یو څو لایکونو دپاره، د یو څو فالورانو دپاره دوی د رزق بې عزتي کوي، د هغه رزق بې عزتي کوي کوم چې دی خوري، کوم چې الله رب العزت دته حلال کړی چې دا ته خوره، د دغه رزق بې عزتي کوي دا خلک. دغه خلک د یو څو لایکونو او د لږ شهرت دپاره دوی رزق راوالي او دوی په خپل سر باندې راړي. دغې جاهلانو ته زه وایم چې تاسو کله په ځان باندې دغه پی راړوئ، دې نه مخکې تاسو سوچ وکړئ چې دا څه شی دی. دا پی هغه نعمت دی د الله رب العزت چې په دې باندې الله د خپل قدرت، طاقت یو معجزه موږ ته پېښ کړي. الله موږ ته ښیي چې دا پی ته وګوره، د ګنده خوراک نه، د ګنده ځای نه، د ګنده رګونو نه زه په کومې طریقې سره تا ته راوباسم. الله په خپل قدرت موږ ته ښیي. تاسو لږ سوچ ځان سره وکړئ، غوا چې کله پی کوي یا چیلۍ پی کوي، د غوا خوراک څه شی دی؟ ګیا ده که نه؟ ګیا ګنده ده که نه ده؟ غوا چې کومه ونډه خوري خوراکونه کې دا ګنده دي که نه دي؟ د دغې ګنده خوراک نه ښه بیا د غوا دننه وینه، د غوا رګونه دا څومره ګنده دي؟ غوښې ته وګوره، په دغې دننه ګنده خوراکونو، ګنده رګونو، په دغه رګونو کې الله رب العزت موږ ته څومره صفا پی راکوي. نور دی د الله رب العزت. او دا پی دا جنتي خوراک دی. په جنت کې 4 نهرونه دي، شراب، اوبه، پی او شات. دا پی چې دی دا جنتي خوراک دی. دغه جاهلان دا راوالي په خپل سرونو باندې راړي، د پیپسي وغیره کاټن راوالي سرونو د ګلاو کې په ځان باندې راړي. لږ د الله نه یره وکئ، تاسو به الله رب العزت ته څه جواب ورکوئ چې د یو څو لایکونو، عارضي لایکونو، د عارضي شهرت دپاره ته د رزق دومره بې عزتي کوې، ته د پیو د جنتي خوراک دومره بې ادبي کوې، ته د هغې خوراک او د هغې نعمت د الله چې الله په خپل قدرت موږ ته ظاهروي، ته د هغې دومره بې ادبي کوې د یو څو لایکونو دپاره. نو دغې مسلمانانو ته زما خواست دی چې څومره درنه دغه ګناه وشوه، څومره هم د رزق بې ادبي وکړه او څومره هم د دغې نعمتونو د الله رب العزت بې ادبي وکړه.